فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك وما يوصل ولزم تور داخلي جما خو بدغه بنگلو محلاتو کې الله سبحانه وتعالى د انسانانو لپاره حرم تیاری کړي هغه پکې وي وای مال استاد غیرت د وجه نستا غیرت را یاد شو ول زه ځکه منی شمر ونه وتل ما استا کوړ ته ورنغله ما ستاري اجازه نه بغیر دا خبره وکړه ول عمر استا غیرت ما ته یاد عمر ډیر غیرتی انسان عمر ورته ویل یا رسول الله ول بأبي أنت وأمي يا نبي الله ول زما مور پلار دې په تا باندې قربان شته الله رسوله او عليك أغار ول زه په تا باندې غوسه شم کوله په تا باندې هم زه غیرت کوم دا خبره وته رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول دسو فرمایله وبين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر ويزوي دوما وبدغه دوران کې ما په خوب ولید چې په جنت کې اچانک زی و زنانه هغه یو کور وینم دا غي په جانب کې په خوا کې یو زنانه ناشته ده او هغه او داس کې په غزي کې نو ما ویل چې لمن هذا القصر دا محل دا بنگله چا د پاره ده او ملائکه راته ویل چې دا د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ لپاره ویل ته زنانه ناشته و وای ما ته د عمر رضی الله تعالی عنہ غیرت را یاد شو ځلته ورنه نو به چې کله عمر ته دا خبره وکړه عمر وای په جړا شو وی جړله عليك أغار يا رسول الله دا الله رسول الله په تا باندې غیرت کوم او دا خبره وکړه نو دې دلایلونه معلومیږي چې الله سبحانه وتعالى په جنت کې د انسانانو لپاره بنگلې محلات بلډینګونه تیار کړی دي او دا مسلمان لپاره کوم چې د الله د رسول عليه الصلاه والسلام دغه شانتي د الله سبحانه وتعالى په دین باندې غیرت وکړي او دغه بنگلې دی الله سبحانه وتعالى قران کریم کې الله وایي ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون جنت والا جهنم والا دا دوار گورا چرتم برابر ندی أصحاب الجنة هم الفائزون جنت والا کامیاب خلق دے دا فائزین دی فائز اغا تو لکی کی چکل سوک نمبری کیوی سی خلق و تا انعام ورکی دا اغا خلق دے دا شان قرآن کریم کے اللہ سبحانه وتعالی وی سورة العمران کی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز یو سړی دی د اور نه بچ شو جنت ته داخل شو امدا سړی کامیاب دی امدا صحیح مؤمن دی صحیح عقیده والا مسلمان دا دی او صحیح کامیابی هم دا ده دنیا کې خلک وایي لکه پلان کې کې امتحان کې پاس شولم پلان کې کې کاروبار مې برابر شو پلان کې کې یو عہده مې واخیستله یو نوکری راته میلاو شو دا او دا وایي کامیاب شولم نه الله سبحانه وتعالى وی حقیقی کامیابی دا ده چې یو سړی د اور نه بچ شو جنت ته داخل شو